د ملک د نورو برخو په شان تحصیل مندڼ کې هم د پی ټی آی نه وغه تنظیم د سوري لاندې د یوم دفاع پاکستان په موقع د عمران خان سره د یکجهتۍ لپاره د یو تقریب تابع شوی و د ډیویژنل ډیپټي جنرال سیکریټري عبدالکبیر خان په قیادت کې عہدیدارانو او کارکونانو د غبارو سره د پی ټی آی جنډې په هوا کې پرېښودې په تقریب کې تحصیل مندڼ سره سجاد احمد خان رحمت سید باچا رسول محمد مصطفی خان ناظم جاوید اقبال انور باچا او نورو ګډون کړي وو میډیا سره د خبرو په وخت سابق امیدوار پی کې 25 عبدالکبیر خان وی چې ټول قوم د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان پشا ولاړ دی هغوی وی چې د رژیم چینج وروسته د پی ډی ایم حکومت ملک د قرضو په دلدل کې ډوب کړي او خلک د منګای لوجې په 2 وخت روټه پورې حیران دي عبدالکبیر خان وی چې الیکشن کمیشن دی په ملک کې صاف او شفاف الیکشن وکي چې کوم چاله منډیټ ورکو منتبه منظور وي د 6 سپتمبر په حواله سره زمنګ د مرکزی صوبایي او د ضلعي قیادت په کال باندې نن د پاکستان تحریک انصاف تحصیل مندڼ مشران مرګري چې کم دینو تاسو ګورئ چې راغلي دي او د یوم دفاع په حواله سره دا پروګرام دی چې په پکې د پاکستان جنډا او د پاکستان تحریک انصاف جنډا یو ځای اوچتیږي په هوا کې دا د چیرمن عمران خان سره د اظهار یکجهتۍ یو موقع ده عمران بونیری صاحب د پاکستان تحریک انصاف هر ورکر هر مرګری چې کم دی موږ نن که په پاکستان تحریک انصاف کې یو او د عمران خان مرګستیا کوو یا دا ټول قوم د عمران خان مرګستیا کوي نو حقیقت دا دی چې دا د پاکستان تحریک انصاف کې هغه خلک دی چې هغه په دې ملک او قوم باندې مین خلک دی په دې ملک او قوم باندې خفه کیږي او همدغه وجه ده چې د عمران خان مرګستیا کوي ځکه چې موږ ته داسې ښکاري چې د پاکستان د موجوده مسلو حل پاکستان چې نن کم عیني بحران کې معاشي بحران کې او یو غټ دلدل کې د قرضو او یو سنگین بحران سامنے ده وته نو زمونږ د پاکستان تحریک انصاف خیال دا دی چې د دې حل واحد حل چې کم دی نو هغه دا دی چې په 90 ورځو کې دننه څنګه چې عیني پاکستان وي په هغې باندې عمل درآمد وشي د عین باندې په 90 ورځو کې دننه یو صفا او شفاف الیکشن وشي او د هغه الیکشن په نتیجه کې چې کوم چاله منډیټ ورکو نو هغه پارټي د بر سر اقتدار راشي که تاسو وایئ چې معاشي استحکام به بغیر د سیاسي استحکام نه راشي نو دا د منلو خبره نه ده ځکه چې معاشي استحکام الله غي راضي چې په ملک سیاسي استحکامي او سیاسي استحکام بنن الله غي راضي چې قائد عمران خان با عزت تور باندې کم چې دی بوګس مقدمات جوړ کړی دا غي نه بار رو باسي ځکه چې دا د قوم یو आवाज ده په دې ملک صفا او فیر او فری الیکشن وشي او دا اقتدار عمران خان ته حواله شي هغه غل نه دی د غلو مرګره نه دی څنګه چې تاسو کوته په 75 سال کې د یو د پاسه بل غل راغل دی نن موجوده چې د پاکستان د مسلو سره مخ دی دغه کرپټ لیډرشپ دغه اشرافیه چې کومه ده دغه وګداران چې کوم دی هغه د دې حالات ذمہوار دي او موږ پاکستانی قوم ته داسې ښکاري چې د دې حل واحد حل دا دی چې چیرمن عمران خان لمونږ په 2 ته اکثریت سره وزیر اعظم منتخب کو د ان شاء الله تعالی زموږ د قوم او د ملک څخه مسلې دي د پاکستان تحریک انصاف او عمران خان حل کوي ان شاء الله په ملک کې د منګای یو شدید غریب عوام په 2 روټه پورې اړیان دي دا غاړي خلاف احتجاجونه مظاهره ولې بر نه کار نشته کولای منګه خو بالکل پاغه باندې خبره کو ورځي چې مقرغل څنګه چې تاسو وې کده بجلی بیلونو په حواله سره دی یا د ګیس ته بیلونو په حواله سره دی یا د به تهاشه منګای چې کومه ده خو په پاکستان تحریک انصاف ته تاسو ته پته چې یو دوره معیار په ملک کې جوړ شوی دی د نورو خلکو لپاره یو معیار دی هغه خلک چې ونیول شي کرپټ سیاستدانانو کې خو په کوم ورځ باندې هغه پریس کانفرنس وکړي نو هغه صفا شي لکه تاسو ته وایي چې د سره ورسره کړی نه دي بالکل څنګه چې هغه دغه په شانتي فرش راوځي نو هغه بالکل دغه سره کرپشن او ټول الزامات واپس وغستې شي دي اوس په موجوده صورتحال کې دوره معیار قائم شوی دی زمونږ ورکران که تاسو وګورئ موږ باندې د دوران کې 2 ځله اف آی آر وشوې یو ځل په 3 ایم پی او کې بیا دویم ځل په 188 کې چې موږ یو پوره من احتجاج کوم په هغه ورځ باندې په سواړه کې د دویمه پارټۍ احتجاج وغیره او باقاعده پولیس پروتوکول ورکو خو د پاکستان تحریک انصاف ورکران چې کله یو پوره من احتجاج کو کم چې د هر یو سیاسي جماعت او د سیاسي ورکر یو بنیادی آئینی او قانوني حق ته نو په هغه کې موږ باندې دنیا بلا مرګرو باندې موږ اوسم عدالتونو ته ځو زموږ دنیا شمیر مرګري چې کم دي نو هغه عدالتونو سره مخ دي په ضمانتونو دي څوک د چا ټرایلز روان دي
یو دوهره معیار دی پاکستان تحریک انصاف دی راوتو ته نه پرېږدي خو موږ په دغې غم کې د قوم چې کوم دی د مهنګایۍ په حوالې سره برابر شریک یو او دا حالات ولې رالو دا په تیر کله چې رژیم چینج اپریشن وشو په پاکستان کې تیرو 18 میاشتو کې کله چې عمران خان تلو نو هغه خو خزانه ډکه پرېښوه 6.1 یا سمثینګ داسې چې کوم نو هغه جی ډي پي ریټ و زموږ ګروث ریټ هغه ټایم کې دا او خو ټیک ټاک په خزانه کې پیسې وې خو کله نه چې رژیم چینج اپریشن وشو او دا مسلط شو د حکومت راغی نو تاسو وکتو چې د ډالر قیمت کم ځای ته وختو د اوړو قیمت کم ځای ته وختو دغسې د تیلو قیمتونه کم ځای ته وختو دغسې د بجلی ریټونه کم ځای ته وختو نو د دې ذموار چې کم دي نو دا هغه خلک چې دا تیر چې کم کرپټ حکومت و د پی ایم ایل این او د هغوی د هواریانو او هغوی چې چا راوستي دي هغه خلک د دې موجوده صورتحال ریسپانسیبل دی خو حال واحد دا دی چې پاینو په قانون باندې عمل درآمد وکړی شي په 90 ورځو کې الیکشن وکړی شي او فیر او فری الیکشن وکړی شي او بیا چې چا په قوم باندې اعتماد اظهار وکړو هغوی له خپل منډ حکومت ورته حواله شي